انس رضی الله تعالی فرمایي ویما د نبی علیہ السلام لس کال خدمت کړی دی ویما ته نبی علیہ السلام په دې لس کال کې اوس قدر نه دی کړی انس رضی الله تعالی فرمایي وی کله چې نبی علیہ السلام مدینه منورې ته راغی زما مور ام سلیم رضی الله تعالی عنها زه د لاس ونیوم زه په دغه وخت کې د لسو کالو ما زما عمر لس کالو ما سره د اغوستو کپړې نه وي ما ته یاد دي چې مور مې د خپل سر نه لپټه راکوزه کړه نو نیم مې مال لنګ وخو او نیم دې سره واغس نه زما په دې سر ور واچو هغې لپټې نه نیم نه والا داسې لنګ وخو او نیمه لپټۍ داسې د هغې نه راواغسته به د سر یې الله واچوله زه د لسو کالو وم چې اوبه وستم د نبي علیه صلات وسلام خواله زما مور نبي علیه صلات وسلام ته وفرمیل د الله پاک پیغمبره زما د بچې انیس نوم خو انس رضی الله تعالی عنه که نه خو زما د بچې انیس چې د مینې نه ورته د تصغیر لفظ استعمال کو زما دا بچه انیس پستا خدمت کوي د لسو کالو چې زه مور مې نبی علیه السلام خدمت ته وقف کړم یو ځل نبی علیه السلام راته وفرمایل وی انسه لاړ شه هغه پلان کې کار وکړه ما ورته ویل چې زه یې نه کوم ماشوم خو که نه لسو کالو ما ته چې انسه په پلان کې کار پسې لاړ شه هغه وکړه ما ورته ویل چې نه یې کوم نبی علیہ السلام ته واره خو دیسی په خوله مې ورته دا وي خو په زړه کې مې وي چې زم پسې کوم په خوله مې ورته وي چې نه یې کوم نبی علیہ السلام مسکی شو یې خندل هېڅ راته ونه دا د نبی علیہ السلام اخلاق مبارک وښه نبی علیہ السلام وخندلو زه روان شوم ووتمه په کار پسې روان شوم چې نبی علیہ السلام راته وویل ښکاره مې ورته وي چې نه یې کوم چې په لار راتلم ماشومانو لبې کولې په کوڅه کې زه د هغوی سره په لبو باندې شوم مړو کې و د هغې سره په لبو شوم د نبي علیه السلام چې په کوم کار پسې لېږلم هغه رانه هیر شو نبي علیه السلام چې ټایم تیر شو چې انس خو رانغی په ما پسې را روانو ما د وړو سره لبې کولې د شا غاړې زما په سر چا لاس کېښود چې لاس کېښود چې ما داسې وکتل نبي علیه السلام ولاړ دی زه ورپېدم ویرېدم چې دغه زه په کار پسې لېږلی وم او ما خو کاره خو مانه هېر شوی دی چې زه ورپېدم داسې کېدی نبي علیه السلام مسکی شو په خندا شو چې وی خندل زما نه یاره لاړه ما ته وایي چې انسه کم کار پسې مې لېږلی کوي او که نه یې کوي ما ورته چې الله پاکه پیغمبره لاړم پسې اوس یې کومه انس رضی الله تعالی فرمایي ویما د نبی علیہ السلام لس کال خدمت کړی دی ویما ته نبی علیہ السلام په دې لس کال کې اوس قدر نه دی کړی دا راته نه دي ویلي چې انس دا کار دی ولې ونه کو او ولې دې داسې وکړو نبی علیہ السلام چېرته زه رټلی نه یم دا د نبی علیہ السلام اخلاق مبارک و حدیث مبارک کې راځي که نه په کشرانو به شفقت کوي او د مشرانو به عزت کوي شفقت دا دی که نه زه نبي علیه السلام چېرته رټلی نه یم چې انس داسې ولې وکړو ځکه په دې رټلو باندې په ماشوم باندې ډېر اثر پرېوځي ها رټی ما کارېږه ورته ما بدې ردې ورته مه وایه چې ستا سره کینې او ښه په طبیعت باندې دا ماشوم دې په مینې او محبت پوه کوه بچې داسې کوه او داسې مه کوه رټه مه هغه کنځلې او بربادې ورته مه وایه بعضې زنانه داسې که نه الله دې زموږ په حال رحم وکړي بچي چې سهار سکول ته لېږي نو په کنځل او په وینا باندې به یې د کور وباسي دا بچی چې سکول ته لاړ شي د په دې ذهن بسي ټول ورځ هغه په سکول کې تیر کې هغه د مور په کنځل په برباد وتی وي د کور نه نو ماشوم د کور نم خپوزي په سکول کې د سکول کار هغه په کومه طریقه باندې واپس راشي نه بیا د مور برباد دي او کنځل دي او
چې ته د مینې او محبت خبره ورته نشته دا د ماشوم په تربیت ډیر ناکار اثر پرې باسي یاد وساتئ ماشوم ته به کارېږي نه بدې ردې به ورته نه وایي ها په مینه او محبت باندې پوه کوه دارنګې ماشوم به د نورو ماشومانو په مخ کې نه کنځي نه کارېږي به ورته خپل زوی ته د پوه ورکوي د دوستانو د یارانو په مخ کې ورته مه وایي چې داسې کوې داسې کوې دا ښه بګړاو طرف ته بچی بیایي کور کې ځان له پوهږه الله کوم خبره مې کوله خبر رانه بل طرف ته لاړه انس رضی الله تعالی فرمایي ما د نبی علیہ السلام لس کاله خدمت کړی لس کاله خو نبی علیہ السلام ما ته اف قدرې نه دی کړی دا راته نه دي ویل چې انس داسې دی ولې وکړه داسې دی ولې ونه کړه دا د ماشوم تربیت دی تربیت د انس رضی الله تعالی سره څومره مینه وه انس رضی الله تعالی فرمایي مور مې هله کجوري راکړي وی چې انس دا د الله پاک پیغمبر لوسه چې دا کجوري وخوري ما کجوري راواغستې چې کور ته رالمه ما وی چې نبی علیہ السلام څه شو وی چې هغه پلان کې درځي له په دعوت باندې تللی هغه له د ډوډۍ دعوت ورکړی او هلته تللی دی زه پسې هلته راوړم چې هلته لاړم نبی علیہ السلام ډوډۍ ته ناست و ما ته وی چې انس راځه زموږ سره کښېنه راځه بچیه موږ سره ډوډۍ وخوره زه د نبی علیہ السلام سره ډوډۍ ته کښېناستم نبی علیہ السلام ته مې کتل نبی علیہ السلام بچ بسالن کې نوڼۍ پورې کوله که نه نو د کدو دا ټنګرې به یې پکې کتې نبی علیہ السلام کدو ډېر زیات خوښ ډېر زیات خوښ و نو بسالن کې به یې د کدو دا ټوکړې راټولولې او دا به یې خوړې انس رضی الله تعالی فرمایي بیا زه شروع شوم ما په سالن کې د کدو ټوکړې راټولولې نبی علیہ السلام ته مخې ته کېښودې نبی علیہ السلام بخوړي دومره بیا د نبی علیہ السلام د سنت محبت و د انس رضی الله تعالی عنہ دومره محبت و چې هغه به چې کله کدو ته کېناسته که نه نو دا به ډېر په شوق او په مینه خوړو د کدو سره به ډېر زیاته مینه ساته انس رضی الله عنه نو کله کله به ورته وي ای کدو ته مې داسې نه خوښ چې هسې مې خوښې ته مې د دې وجې نه خوښې چې ته زما د محبوب خوښ وې ته مې د دې وجې نه خوښې چې ته زما د محبوب خوښ وې کدو ته مې ځکه خوښې دومره بیا د نبی علیہ السلام د سنتو تابعداري کوله اوبه یې راواغستې یو ځل نو په 3 ګوټې وڅکلې صحابه کرام ورته وفرمایل دا اوبه مې ځکه په 3 ګوټې وڅکلې چې زما پیغمبر به اوبه په 3 ګوټو وڅکلې په 3 ساګانو وڅکلې ځکه زه دا اوبه په 3 ساګانو سره څکم الله یو ځل ورته د انس رضی الله عنه ته وي د الله پاکه پیغمبره زه غواړم چې په میدان محشر کې ته زما الله ته سپارښت وکړې زه غواړم چې په میدان محشر کې الله ته زما سپارښت وکړي نبی علیہ السلام ورته وفرمایل یا انس ضرور به دې سپارښت کوم الله ته ضرور به دې الله ته سپارښت کوم وی د الله پاکه پیغمبرونه په میدان محشر کې به زه تا ګورم کوم ځای به ډېر خلک نو ته به کوم ځای وي نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی انسه زه به په حوض کوثر باندې ولاړ یم ما به هلته ګورې حوض کوثر ته به ځان را رسوي انس رضی الله عنه وفرمایل د الله پاکه پیغمبره هلته به څه ګورې هلته به ولې ولاړې وی انس زما امتیان به په میدان محشر کې تږي شوي اوبه به پرې نه څکومه په میدان محشر کې به زما امت تږی شوي نو زه به په خپل لاس باندې هغې له اوبه ورکوم ځکه به هلته ولاړ یم وی ښه نو کو هلته مې ونه موندې د الله پاکه پیغمبره بیا به درپسې چېرته ګرځمه وی بیا مې د میزان سره ګوره کوم ځای کې چې اعمال تللی کېږي که نه هلته مې سیکو زه به هلته ولاړ یم د الله پاکه پیغمبر هلته ته څه ګورې هلته به ولې ولاړې ځکه چې زما د امت اعمال تللی کېږي چې زه الله ته جاړم او دعاګانې کوم
زما د امت اعمال ته لري کیږي چې ځان الله ته سپارښت کوم الله ته دعاګانې کوم الله ته جاړم چې الله زما د امت نیک اعمال پوره کړه الله انس رضی الله عنه فرمایي اذا الله پاک پیغمبر کو د میزان سره دیونه نم بیا به در پسې چیرته ګرځما انس بیا به د پولیسیرات سره ولاړ یم یا به د پولیسیرات سره ولاړ یم اذا الله پاک پیغمبر التبس کوي وي خپل امتیانو ته ګورم او دعاګانې ورله واړم چې الله په دې پولی واړه الله په دې پولیسیراتي واړه انس په دې دریو ځایونو کې به زه تا ته خامخا میلاویږم د دې دریو ځایونو علاوه بل ځای به زه په میدان محشر کې نه یم بیا په دغه دریو ځایونو کې به زه خامخا یو ځای کې ولاړ یم ځکه زه به د خپل امت په غم کې ګرځم په میدان محشر کې الله دا د صحابه کرامو اخلاق دا د صحابه کرامو تربیت دا د صحابه کرامو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مینا محبت او عشق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابي لیدل چې هغه کدو خو د خپل ژوند کې د ټول محبوب سیس کدو ګرځولې ده زما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره عشق ته محبت ته په سود باندې نه ما په جواری باندې نه ما په حرام باندې نه ما په پراډونو باندې نه ما په پردی پوله باندې نه ما په پردی پټی باندې نه ما او سما زه عاشق رسول یم زه د نبی علیہ السلام سره مینه ساتم زمون په حالت باندې افسوس پکار دی څه پکار دی افسوس پکار دی دا چې خسته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته ان شاء الله ولغزیز خسته واقعګانې او بیانات ملاويږي او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپل ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېر مننه والسلام